بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ذیشان خان د پبلک هیلپ ټي وي سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. قدرمنو مسجد کې ولاړ یم، مسجد کې په څه وجه ولاړ یم او څه له راغلی یم به تاسو سره شریکوم. چې کله الله تعالی په چا خوشحالي راولي که نه، نو دا خوشحالي مقصد دا نه دی چې ته دې ډزې وکړي، ته دې ډنګ ډونګ وکړي، ته دې ډمې وګډې، ته دې ژړاګانو دغه کړي، ته دې داسې یو حرکت وکړي چې هغه تا سره نه ښایي. په هغې تا نه ګاونډ هم په عذاب وي، په هغې تا ته چې کوم دی عذاب هم میلاویږي. قدرمنو د ژوند نه پس یو څیز دی مرګ دی، او انسان چې په دنیا کې هر څه وکړي که نه، نو دی چې کله مړ شي د دې به الله تعالی د نه تپوس کوي چې تا له ما پیسه درکړې وه، اتا کم ځای لګولې وه، تا له ما صحت درکړی و، کم ځای دې استعمال کړی و، د کم خوار غریب سره دې مدد کړی و که دې نه و کړی. قدرمنو موږ سره دلته دا علما موجود دي، د هغې نه به پوښتنه کوو چې هغې څه وایي، د هغې څه مطالبه. قدرمنو دلته موږ سره دا علما ولاړ دي، دې نه به دغې په حواله تپوس کوو چې دوی موږ څه وایي. موږ سره دی کې زاهد مولانا صاحب ولاړ دي، د هغې نه پوښتنه کوو چې یاره د اسلام د قرآن د حدیث مطابق چې کوم دی موږ ته په دې باندې لږه رڼا واچوي چې یاره انسان باندې خوشحالي راشي، یا څه طریقې سره مناول پکار دي، د انسان ژوند به دې څه طریقې سره تېروي، په دې لږ مختصر غوندې کې رڼا موږ ته واچوي. جی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زما محترمینو، زمونږ د کلي کې په دې علاقه کې زمونږ داسې یو عام زندگی تیریږي لکه څنګه چې زمونږ د ټولو د ورورۍ زندگی د روانه ده تیریږي، خو به هر حال د زندگی کې داسې ورو ورو داسې یو حالات یو د ګناهونو طرف ته خلک مایل دي، مخکې هم د عملونو خو دونه و چې لږ غوندې کم اوس چې څونه وخته ټیم تیریږي، نو چې څومره ودونه وي مثال د الله د پیغمبر په طریقې نه خلاف چلیږي، رواجونه خو لا فریږي ده چې حتی تر دې پورې اوس پکې دومره کارونه روان شولو چې په دې باندې خلک راپاڅېدله او هغه باری راسي هغه ګناهونه او هغه دغې ښکاره کړل. بیا د علماو دا میټینګ وکړو چې یاره زمونږ خو نور وس نه رسېږي، خو دومره خبره خو کول پکار دي چې خپل قوم ته د خپل عوامو ته چېرې په دې باندې رب العزت زمونږ نه به تفوس کوي، د مخلوق تابعداري به نه کوو چې کله رب ناراضه کېږي. زمونږ علماو دا دی چې موږ اکثر له د مخلوق تابعداري په معمولي خبره کې خبره شوي نه، مثال موږ یاره عوام رانه خفه کېږي په څه په وجه باندې، د دې د وجه باندې چې دا زمونږ د کمزورۍ علامه دی، د دې د کمزورۍ نه علاوه بیا دا علماو راجمع شول ویل چې را موږ د خپل عوامو ته دا خبره کول غواړو چې تاسو دا څومره چې د الله د پیغمبر خواږه سنت دي چې نبی علیه السلام فرمایي زما 3 شیزونه ډېر خوښ دي، یو مثال المرأة الصالحه نیکه ښځه، او یو د هغې نه مثال عطر دی، او دریم د هغې نه المسواک دی مثال په طور د الله پیغمبر وایي چې دا ډېر اوچت سنت دی. په دې اوچتو سنت کې دا اول ترین سنت چې کوم دی نو دا خلکو دومره یو زیاتوالی او ګناهونو طرف ته ورسول چې د هغې سنت نه باعث ګناه جوړه کړله. د دې ګناه په میشن کې زمونږ د علما وایي چې زمونږ د ټولو ورونو ته یوازې دا ورونه چې ټول عالم اسلام ته زمونږ د دې خبرې درخواست دی چې دا کم ځای کې دا ودونه وي په هغې کې دا ګناهونه روان دي، نو د دې ګناهونو کموالی پکار دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د دې ګناهونو تپوس به موږ نه رب العزت کوي. دا پوښتنه کوو که نه چې دا لکه مطلب څنګه واده خو پکار وي، خوشحالي د انسان له غواړي، لکه تاسو څه وایي چې څنګه لکه څه پکې نه دي پکار، څه پکار د پیغمبر په طریقه باندې وشي. د الله د پیغمبر طریقه دا ده چې ډېره اساني ده. احادیثو ته که موږ چېرته هغه وګورو، حدیثو کې دا راځي نبي علیه الصلاة والسلام دا نم کړي دي اصحابي راغی یا رسول الله د هغه وخت سره یا رسول الله مثال په طور زه واده کول غواړم، ښه د سرې د اسم راسه نشته دی، بس اصحابي ته یو زنانه راغله نبي علیه السلام ته ورته چې زه تا مثال تا سره نکاح کول غواړم، هغې ورته نبي علیه السلام ورته وکتل، بېرته یې ترې نه ښکته کړله او بیا یې ورته
چې نظر وکړ بل صحابي راپاس یا رسول الله زه به ورسره نکاح وکړم ښه څه درته یاد دي یاره پلایي سم راسه نشه فلانکې صورت هغه ورته مهر کې ورکړه او اسانه نکاح وتړلی شي لکه دا د اسانۍ د وجې نه موږ خو هغه حالاتو ته نشي رسېدلی خو دومره ده چې دومره دا ګانې بجانې او دا درز دروز او هغه رواجونو په وجه باندې زمونږ مثال په طور د دین اسلام نه خلک لرې کېږي د دې په وجه باندې زمونږ نکاحونه هم سختېږي چې څومره زنانه ډېرېږي او خوشحالۍ نه ډېرېږي نو مثال هغو نه هغه نکاحونه موږ ته د دې په وجه باندې سخت دي چې ولې د رواجونو د وجې نه خلک واده کولی نشي رواجونه زیات شولو په هغې کې دا دغه شو نو موږ دا ویو چې که رواجونو نه علاوه یو سړی د خوشحالي وکړي د الله د پیغمبر نه مثال علاوه د عمر رضی الله عنه یوې زنانه تپوس وکړو چې عمر رضی الله عنه دا ویلې زنانو تاسو خپل مهرونه کم علی یو زنانه راپاسې د حدیث کې راځي چې عمره یو طرف ته زما د رب حکم دی وآتیتم احداهن قنطارا او بل طرف ته ستا حکم دی عمر ډېر غلی شو نه دې ویل چې را یو زنانه خپل حق شرعا اخیستلی شي خو دومره نه چې دومره د حد نه تجاوز وکړی شي لکه څنګه چې زموږ د عام مسلمانان دا درز او دروز او خفګانونه او دا شیزونه پکې بیا وروسته راځي د دې د وجې نه موږ ویو چې دا د اسلام په رکن کې اسانۍ باندې وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي نکاح کوله او آسان دغې وکړه چې پی ورکړله یو له بل له بل له ټولو پی وسکړه بس دغه نکاح وشوله په دې باندې اسانه خوشحالي نه په دې وجه تاسو مطلب دا دی چې لکه مختصر پکار ده اسلامي طریقې سره پکار ده دا هغه فضول پیسې خرابول نه دي پکار چې کمې پیسې تبذر وایي تبذر نه رب العزت چې دی ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین الله وی زیاته مکوې دا خلک چې د شیطانانو ورونه دي زمونږ د ودونو کې ولې برکت نشته دی زمونږ د طعامونه بل چې کوم طعام ورکړل کېږي دام د ګناه ډک وي دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیمه ویلې ده موږ هغه ولیمه باعث د عذاب جوړه کړو ولې وجه څه ده چې په دې کې موږ د زنانو خواهشاتو ته ګورو خوشحالینو ته ګورو خپل خپلوانو بې ځایه خوشحالینو ته ګورو د دې د وجې نه موږ دا ویو چې یاره زمونږ خلک مسلمانان ټول نکاحونه وکړي او په اسانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه باندې وکړل شي نو دا به ډېره زیاته زموږ دپاره یو د خوشحالۍ سبب جوړ شي او بل دا دی چې کافرو ته هم دا پته ولګي چې یاره مسلمانان په خپل دین باندې ولاړ دي لکه موږ غونډ اوس د کافرو رواجونه چالو کړي دي نو د دې د وجې نه موږ دا کوشش کول غواړو انشاءالله صاحب ډېره مننه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ لم ټیم راکړو موږ سره علما موجود دي نه به مختصر تپوس کو په دې ورته مختصر رڼا چې قدرمنو عبید الله کاری صاحب موږ سره دلته ولاړ دي هغې نه به هم تپوس کو په دې ورته لکه مختصر رڼا چې دې څه وایي دې د دې باره کې څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ الله کاری صاحب بیا خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ لم مختصر غونډه کې ټیم راکړو په دې لکه مختصر رڼا واچوي چې دا اسلامي طریقې سره ودونه څنګه پکار دي دغه لګو نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد استاد الله پاک تاسو ډېر عزت وکړي او موږ د علما کرام دلته راغونډ شوي یو دویمه جمعه ده چې یاره زموږ د کلي کې زموږ د علاقه کې کوم ودونه کېږي په دې کې کومه فحاشي کېږي تاسو جي دا کلی د علاقه د تعارف لګو کوي دا چوکي درب علاقه ده زموږ د کلی د پبو سره خوا کې دی خوا کې سره پبو دی د پېښور او د نوخار په منځ کې دی او دلته کې خلک چې کوم دی ډېر ایجوکیټډ خو نه دي تعلیم یافته نه دي نه دیني تعلیم ډېر شته نه دنیاوي تعلیم ډېر شته زموږ خلک چې کوم دی ډېر کمزوري دي نو موږ چې کوم دی علما کرام راغونډ شوي دلته کې د ودونو سیزن دی څنګه تاسو ته پته ده نو دې کې موږ ډېره بېحایي کېږي د هغې د بېحایۍ د روکتام دپاره چې کوم دی زموږ علما کرامو دلته کې میټینګونه وکړو چې موږ ووایو چې دې کې زموږ کمزوري ده چې موږ خلک دومره اوچت نه کړي چې یاره د هغې د خپل دین نه خبر شي او ودونو کې څنګه چې کوم دی طریقې کېږي عام ټولې د غیر او د بر صغیر کې د هندوانو کوم رسمونه دي هغه هم کېږي که زموږ مړي کېږي هغې کې هم چې کوم دی ټول د هندوانو رسمونه کېږي خو لومبی سټپ باندې چې کوم دی موږ علما کرامو دا فیصله کړې چې کوم ودونو کې بېحایي کېږي خاص کر دا کم اجړاګان راوستلی کېږي یا دا ډمانې راوستلی کېږي یا ډول باجي وهلی کېږي د دې روکتام دپاره د دعوت په طریقه باندې چې په حدیث کې راغلي چې یاره ستاسو یو ناروا کار صحیح کړي نو په اول چې کوم دی په لاس باندې منې کوي فإن لم یستطع فبلسانه که د لاس طاقت مو نه وي نو په ژبه باندې او که د ژبې طاقت مو نه وي نو په زړه کې چې کوم دی وایي چې دا بد کار دی کاري صاحب موږ دا وایو که مثال په طور دا پیسې سړی په دې ډمانو ورکوي په دې دغه ورکوي که نه که دا چېرته یو خوار غریب له ورکوي نو زه یاره زما دا یقین دی چې دا خلک وایي مهنګایي ده او غریبي ده زه یم چې دا به ختم شي بلکل ستاسو خبرې سره زه بلکل اګري یم او چې زموږ دا خلک دي دا فلاحي کارونو کې استعمال شي دا پیسې په غریبانانو سره چې کوم دی فرض کړئ نو ستاسو ته پته مهنګایي ده او داسې خلک چې ځان دی اړي کوي او هغوی د بعضې وخت کې باران وي یا داسې بیمار وي یو کس نو هغه دیاړي نشي کولی چې دغه پیسې هم د غریبانانو سره چې کوم دی هغوی له ورکړو یا هغوی له پې سامان واخلو نو دا به ډېره خوشحالي ځکه اسلام خو دی فلاحي دین دی او د خلکو سره پرچار هم چې کله خلکو سره چې کوم دی دغه کوئ مدد کوئ الله پاک چې کوم دی قرآن کې فرمایي چې تاسو د مسلمانانو به زکات فرض شوی هم دې دپاره دی خیرات صدقات دې دپاره راغلي چې تاسو د خپلو غریبانانو وروڼو چې کوم دی امداد کوئ ٹھیک شو مهرباني بل موږ سره مولانا صاحب ولاړ دی دې نه به تپوس کوو چې دا بل کاري صاحب دلته موجود دی کاري صاحب تاسو د خپل تعارف موږ سره وکړي او تاسو د دې باره کې څه ویل غواړئ
زما نوم احسان علي دی، زه د دې کلي اوسېدونکی ما. زموږ کلي نوم چوکي درب پبو تحصیل پبو کې ضلع نوشهره کې دا کلی واقع دی. دا یو ډېر پسمانده کلی دی، چونکې زموږ د علماو چې څنګه ووي چې موږ د صرف د شرعي چې کوم احکام دي د هغې د نفاذ لپاره موږ دا قدم اخیستی دی. زموږ مقصد د چا د زړه ازارول نه دي، د چا بې عزتي کول نه دي. موږ وایو چې د خلکو ته عزت میلو شي، د خلکو د غم وي که خادي وي که هر قسم خوشحالي وي چې هغه د شریعت مطابق وشي، نو د دې د خادي به نور هم بختوره شي، الله به هم خوشحاله شي، رسول هم خوشحاله شي، او نور خلکو ته به تکلیف هم ونه رسي. نو موږ صرف په دې غرض دا قدم اخیستی دی. نو موږ ستاسو د میډیا والا ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو قیمتي ټایم موږ ته وویستو او موږ لرالی او په دې نیک کار کې تاسو هم زموږ سره شرکت وکړو. نو موږ نور عوامو ته هم دا اپیل کوو چې دغه نیک کار کې زموږ سره مرسته وکړي. الله به ستاسو دا دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به هم ښایسته کړي. الله دې زموږ هغه دنیا ښایسته. قدرمنو مفتي وقار حسین صاحب هم موږ سره دلته ولاده دي. مفتي لږ مختصر رڼا چو دا د دینه تپوس ولې کو تاسو ته پته شته؟ دا ګوره زموږ د علما چې کوم دي که نه دی به موږ خو به مرو مرګ خو زموږ شته که نه، جنازه به زموږ دی کوي. ښه موږ چې کله پیدا شو که نه، نو دا ګوره په اسلام کې چې کله انسان پیدا شو د اسلام په داخلي کې لومبۍ به دلته په غوږ کې اذان ویل، د به چې کوم دی د بچپن د ماشوم ویل، ځکه د یو کلمه ویلی نه شي، دی خو ماشوم وي. د مسلمان په کور کې پیدا شو لومبۍ فرض د ده په غوږ کې اذان کول دي. هغه اذان څوک کوي؟ دا ښه لاره موږ ته څوک کوي؟ دا علما دي، دوی به موږ ته ښه لاره ښیي. قاري صاحب ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې موږ هم ټایم راکړو. لږه مختصر غونه کې رڼا په دې واچوو. الحمدلله وحده وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، ستاسو د ټولو دوستانو ته ډېره شکریا ادا کوم چې زمونږ دغه کلي ته راغلی، چوکي درب ته د نوشهره سره په بي سره تعلق لرونکی دی. بس زما مختصر او دو ټوک الفاظ دا دي دغه باره کې که زمونږ غم وي هم د شریعت موافق وي ښایسته به وي، که زمونږ خادي وي هم د شریعت موافق وي ښایسته به وي. شریعت یو داسې بهترین لار ده چې غریب ته خپل حق ورکړی دی، د واده خپل حق بیان کړی دی، د مړي خپل حقوق بیان کړي دي. چونکې که دې نه مونږ لږ غونده کې هم خطا ځو نو زمونږ سم کار روانېږي. لکه واده دی، خوشحالي ده، حضور یو بهترین سنت دی، همدغه سنت پوره کې او په سبا باندې ته توام ورکې، تا دپاره خیرات او ولیمه ده. نو حضور فرمایي صدقه د تا دپاره، صدقه ترد البلا، د ډېرو غمونو نه بچ کېږي. همدغه واده دی که ته پکې فحاشي او غریاني څوک کوي نو په دویمه ورځ به کله بیا د کرکټ میچ شروع شي. نقصانات یې دا دي. دویم نمبر که زمونږ کم غم دی او دغه مونږ د شریعت موافق وکړو او دغه مونږ خپل حقوق د خپلو مرګرو ته د شریعت په رڼا کې بیان کړو نو انشاءالله العزیز دا به ډېر ښه رنګ راوړي. او څوک چې په شریعت باندې عمل وکړي نو ظلمي به بې واده پاتې نشي. کمې بیبیانې چې تور سرې په کورونو کې حیادارې ناستې دي، د نکاح وسونه نشته، هغه شریعت مونږ له لار ښودلې ده چې دا د شریعت موافق وشي، دا ټولې مسلې به زموږ حل شي. که تاسو مطلب دا چې دا اسلامي طریقې سره پکار مننه شکریا کار چې بل ته موږ سره دا کار چې بلال دینه به تاسو کو سید متصف شانوم دی او د دې کلي اوسېدونکی ما. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. قال تعالى الله في القرآن المجيد قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رب کائنات خالق لا یزال مونږ ته حکم فرمایلی چې وساتئ ځانونه خپل او اهل خپل د هغه اور نه چې خشا کې خلق دي. اوس مونږ د کلي کې د چوکي درب کلي کې خپلو کې مونږ یو میټنګ وکړو چې دلته یو دوه درې خاده وشوې او رومبي خادي چې وه نو شب معراج و او په هغه شپه باندې دلته ښځې ډمې راغلې وې او ګډېدې. په هغه واده کې واده ته لا یو شپه وه او په دویمه شپه پکې بیا اجراګان راغلي پکې ګډېده. هماغه واده کې نو مونږ خپلو کې دا مشوره وکړه چې یاره دا خو ورځ ته ورځ دا حالت خرابېږي، د دې مخنیوی پکار دی. نو بس خپلو کې مونږ اتفاق وو، الله پاک ته مونږ ټول مسلمانانو اتفاق راکړي آمین او خدای دې مونږ په صراط مستقیم باندې روان کړي. واړه زاړه نارینه زنانه ټولو او هر مسلمان باندې دا لازم دی چې خپل زندگی د اسلام په دیره کې دننه تېره کړي. نو الله هم خوشحاله او رسول هم خوشحاله. او بیا رب مونږ ته ووایي چې ستاسو په مخکې ما آیات 300 لوسته
چې رب خپل تاسو خپل ځانونه او خپل اهل وساتئ د اور نه چې د هغې خشاک خلق دي. نو چې کله موږ د الله او د الله د رسول نافرماني وکړو نو الله هم ناراضه شو او رسول هم ناراضه شو. یو حدیث شریف ته تقریبا د 14 سپارې سوره رعد اخري آیاتونو کې وایي چې کوم زما وعده ماتئ نو زه به په دغه قوم کې جنګونه کې باسم او کوم کې چې فحاشي یعنی زنا زیاته شي نو زه به وبا راولم او دریم نمبر چې کوم دی نو کوم چې زکات نه ورکوي زه به بارانونه بند کړم. اوس زه به یو خبره یو 2 منټه زیاته کړم چې دا بیماري راغلې د خدای طرفه نو کله دې مرګرو ته وایم چې زموږ نه اړه یاره وتې د خدای نه هېرېږو. ځکه خدای پاک دا وبا راوسته چې موږ ورته کرونا وایو. دا صرف او صرف زموږ د عمل تقاضا ده چې موږ د الله او د الله د رسول د امن نه لرې شوي یو. خدای او رسول زموږ نه ناراضه دی. نو دا فحاشي زموږ د کلي کې لکه ډېرېده نو موږ یو 2-3 کورونو ته ورغلو او هغوی ته مو وویل هغه د خپل وس مطابق نو ایک یو کو سمدستي په عمل کو بل کور والے چې کوم دي نو هغه زموږ نه لږ څنګه وسټ شو. خو لکه به هر حال خلکو ته پته لګېده نو تاسو اوس راغئ ستاسو مهرباني او ستاسو ډېر شکریه ادا کوو چې تاسو دا خپل قیمتي وخت ویښ او تاسو راغئ زموږ د کلي ته او په نیک کار کې نو الله پاک ته ستاسو په دواړه جهان خیر او کامیابي نصیب کړي. آمین آمین. او قدرمنو دې خبر وکړه که نه چې تاسو راغئ نو انشاءالله زموږ کوشش دا دی زموږ چې کوم مقصد دی مطلب د عوام مدد کول که هغه په هر لحاظ وي. که یو سړی غریب وي د هغه سره به هم مدد کوو. که یو سړي سره ظلم زیاتېږي هغه سره به هم مدد کوو. او که یو سړی غلط کار کوي نو هغه به هم د هغې مخنیوی کوو. ځکه چې دا معاشره زموږ دا کشر کول چې کوم راځي نو دوی به سوچ سي دوی به څه وایي دوی به څه وایي چې زموږ مشرانو موږ له څه کړي موږ ته څه پرېښي دي. قدرمنو تاسو د دې خبرې واورېدلې دې خبرې وکړلې چې یاره نن سبا ته خلک ډېر غلط سیټ ته روان دي. یاره زه وایم چې یو سړی الله تعالی پیسې ورکړي که نه نو د هغې قدر پکار دی. د هغې قدر به څنګه کوو چې هغې قدر به داسې کوو جومات کې به لګو مدرسه کې به لګو خوار غریب له به ورکوو. د رمضان مبارکه میاشت ورپسې را روانه ده نو کوشش دا وکړو چې دا کمې پیسې موږ په زور خرابو که نه ټیک ده. خوشحالي هر انسان له غواړي خوشحالي وکړي اسلامي طریقې سره وکړي. دا ډېرې مطالبې او دا ډېر شي دا ختم کړي. مهرباني دا وکړئ چې د رمضان میاشت را روانه ده چې ستاسو څومره هم دا په زور پیسې خرابوي دا چاته خوار غریب له ورکړي دوا به ورته وکړي. خو چې کله تاسو وفات شئ که نه به ستاسو وروستو په کار راځي. ښه دا مه وایئ چې دا پیسه ما سره ده او زه به ارسم. دا مرګ هر چاله شته هغه که مالدار دی او که غریب دی اب مري د هغه نه به الله تعالی تپوس کوي تا له ما پیسه درکړې وه تا په کوم ځای کې لګولې وه. دا زموږ علما چې هغوی دا خبرې وکړلې او موږ ته د نیکې لار ښیي. الله دې موږ ټولو ته د نیکې هدایت وکړي. الله دې موږ په نیکه باندې روان کړي. زموږ د پروګرام مقصد ته رسي موږ ته اجازت د لوی الله په امان.